د کوټې مزباتي علاقه برابرو کې یو محله رحمان آباد د ترقۍ په دې دور کې هم د بنیادي سهولتونو بجلۍ او اوبو نه مکمل توګه محرومه ده. د نوي کلي او کوټې ترمنځه د غره په لمن کې آباده د قدرتي حسن نه ډکه د رحمان آباد دا محله د حکومتي چارواکو د توجه منتظر ده. ماما جي ستاسو د دې محلې رحمان آباد غټه مسله څه ده؟ د دې مسله دا ده خانه چې د دې بجلي نشته، د اوبو مسله پکې ده. یوه مسله خو نه، دوه مسلې دي پکې، که نه؟ په غره په سر کې یو تار لګېدلی، د هغې نه دلته ما په سروس کې راشو، نو خو موبایل هم نه چارج کوي، نو دی به نور څه کارو. په پنکې منکې خو لا پرېږده وه. د دې دپاره تاسو چاته وینا کړې ده؟ موږ ډېرو خلکو ته ویلو، خو چا لکه داسې خاص دغه نه دی کړی، که نه؟ مطلب څوک نه دي راغلي؟ نه دي راغلي. او که رام شي خو ښه اوبه شي، اوبه شي نو اوبه شي، خو چېرته بچته به کېږي، که نه؟ اوبه شي څه دی؟ یو خو کار کول پکار دي. مسله پکې دا او د بجلۍ ده پکې، نو دا په سروس کې راغلي، نه دلته راغلي ده، که نه؟ نو سروس کې چې لسو کورونو ته شي، نو هغه به څه شي؟ څه مسلې دي، څه ستونزې دي تاسو ته؟ جی زما نوم سجاد علي دی، زه د محله رحمان آباد اوسېدونکی یم. د دې مسایل خو زموږ ډېر زیات دي، خو درې مسلې زموږ مین دي چې په هغې کې مونږ د MNA MPA سره فیس ټو فیس ملاقاتونه کړي دي. د هغې نه علاوه ضلع نایب ناظم ډاکټر عزت رحمان صاحب هم دلته کې راغلی و، هغه د دې ځای وزټ کړی دی. د هغې نه بعد کمیشنر بریکوټ چې کوم دی نو هم راغلی و، دلته کې د دې ځای وزټ کړی دی. د هغې نه علاوه مونږ امیر مقام صاحب ته، عمران خان صاحب ته، پرویز خټک صاحب ته د هغه د هوم ایډرس باندې مونږ خطونه لیږلي دي، خو د هغې مونږ ته هېڅ ریپلای میلاو نه شوه. د هغې نه علاوه ډاکټر صاحب د دغه ځای کې بره د اوبو د ټانکۍ دپاره منظوري کړې وه د نن نه تقریبا 3.5-4 کاله مخکې، خو تر اوسه پورې په هغې باندې هېڅ عمل درآمد ونه شو. د دې ځای د ټولو نه غټه مسله بجلي ده او د هغې نه بعد اوبه دي. اوس بجلي په هغه بره سر باندې یو ستن ولاړه ده چې د هغې نه دې کورونو ته بلکل اوبه نشته، بجلي نشته. اوبه هغه ځای کې پورې غاړه یو چینه ده چې د دې ځای زنانه د هغه ځای نه په منګو کې اوبه راوړي. دا غټې مسلې دي. بل مسله چې د لار ده، د لارې هم چې کوم ده نو مونږ ډېرې منډې تړي ووالې، ډېر دغه یې وکړو، خو دلته کې دا دومره مسلې دي او تاسو پسې دومره منډې وهلې دي، خو څوک راغلي دي؟ حکومتي چارواکي څوک راغلي دي دلته کې؟ بلکل. او دلته کې ډاکټر عزت رحمان صاحب راغلی و، هغه د دې ځای وزټ کړی دی، ویډیوګانې جوړې کړې، لاړو هغه هېڅ ونه کړل. د هغې نه بعد اسسټنټ کمیشنر بریکوټ هغه راغلی و، د دې ځای هغه وزټ کړی دی او هغه هم هېڅ دغه ونه کړو. تاسو اوس په دې ټایم کې راغلی، خو لیکن دا داسې وخت دی چې په دې محلې دا خلک ټول غریب خلک دی، ټول دیاړیمار خلک دی، ټول په دې ټایم کې تللي دي دیاړیانو له. انشاءالله تاسو بیا څه وخت چکر راولګوئ، تاسو ته به مونږ دا ټول خلک راغونډ کړو، تاسو به وګورئ چې د دې خلکو فریاد به تاسو اورئ، د دې خلکو ژړا به تاسو اورئ، تاسو ته به پخپله پته ولګي چې آیا د دې خلکو څومره مسایل دي. او نو دغه چې موږ ته صرف د دې مسکول او د دې بو د دې مسله موږ ته راغټه ده، دې کارونه موږ ته ډېره غټه مسله ده. راغلی خلک به لکه ډېر راغلی تل دی، خو لکه هسې وایي او عمل پرې نه کوي. ځي او راځي. چې تاسو زموږ په دغه باندې په وینا باندې زموږ پوینټ آوټ کولو باندې تاسو داسې اهم مسلې راغلی، او زه امید لرم چې ستاسو د اواز اوچتول به د دې علاقې لپاره ښه وګرځي. زه به د ښېګړې فلاحي تنظیم په بحاف باندې دا ووایم چې د دې ملګرو سره د دې محلې سره مونږ خپل وس کړی، منډه دره کړې ده، مونږ د MPA سره ناست یو، مونږ د ناظم صاحب نصرالله خان صاحب سره ناست یو، او مونږ پکې د دوی سره د 3 ستنو لوز هم کړی دی، اوس هم په هغه لوز ولاړ یو، او خپل کوشش یې ډېر کړی دی د MPA د حده پورې، د ناظم صاحب د حده پورې، او څومره چې زمونږ مطلب کنټیکټس دي مونږ هغه بروکار راویستي دي، خو چونکې مسله پیچیده ده، دوی پکې زموږ سره ډېره پخپله ډېره منډه ویل ده. سجاد د دې سجاد ورور عمر رحیم، دو هر داسې سرکاري دروازه نشته چې دو نه ده ډبولي. نو مونږ دا وایو چې ستاسو د دې پروګرام په وساطت سره چې مونږ سره مخکې منډه والي، اوس ورسره هم ولاړ یو، اوس ورسره هم منډه وو، او ستاسو دا کوشش مونږ دعا کوو، امید لرو چې ستاسو دا کوشش به هم رنګ راوړي انشاءالله. او په کوم سکول وې؟ کوم سکول ته ځئ تاسو؟ نو تاسو ته څه مسله یې؟ موږ ته ډېره مسله ده، دومره ماشومان کوم سکول ته نه ځي، د دې وجې زموږ سکول لرې دی
او موږ ته ډېره مسله که باران شي نو موږ بیا سکول ته نه ځو زموږ ډېرې ازرې موږ سکول ډېر زیات لرې دی حکومت ته دا درخواست دی چې موږ ته دلته نږدې سکول جوړ کړي او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی موږ په باران کې هم سکول ته نه ځو او ډېر زیات رانه لرې دی هر څوک روزانه د سکول ګاډي د کرایه هم نه شي ورکولی ډېر زموږ سکول